تقریب دی او موږ دلته کور د تحصیل ناظم هم چې دی نو هغه خلبرداري واغېسته او ورسره چې کوم منتخب بلدیاتي نمایندګان وو هغوی واغېسته. دلته کې چې دی نو نارې هم وویلې شوې مختلف پارټو والا. په دې موقع باندې به تاسو څه وایئ چې قومي وطن پارټي چې دی نو روان وخت کې چې کوم ستونزې دي نو دې حوالې سره هغوی څومره چې دی نو د هغه د سنجیدګۍ چې دا حل کړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو لومړی د قومي وطن پارټۍ له طرفه منتخب چیرمن ته ټول یونین کونسلو چیرمنان صاحبان ممبران صاحبان منتخب ممبرانو ته هغوی ته په دې پاس کېدو باندې په خلبردارۍ باندې مبارکي ورکوم. او کومې پورې چې تا کوېسچن وکړئ تحصیل لپاره نو قومي وطن پارټي د تحصیل له ټولو نه غټه پارټي ده. که په دې ټیم کې په دې هاوس کې اکثریت هم تاسو وګورئ نو دا په دې هاوس کې اکثریت دا د قومي وطن پارټۍ دی. او که په دې تنګي کې که دا څونه مسلې حل شوي دي نو دا قومي وطن پارټۍ کړي دي. او په دې تحصیل کې زموږ ډېر زیات اهم کردار په دې دی چې زموږ د ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب زموږ د صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپاو صاحب تعلق هم د تحصیل سره دی. او د دې تحصیل د ترقۍ دپاره د دې د یکجهتۍ دپاره د دې د پرمختګ دپاره او په دې کې چې دا کومې ستونزې را روانې دي د حل لپاره قومي وطن پارټي به یو مثبت کردار ادا کوي. ځکه چې د دې تحصیل په سیاست باندې د قومي وطن پارټۍ یو هول دی او قومي وطن پارټي د هغې لیډرشپ واحد په دې باندې پوهېږي چېرې دا مسلې څنګه طریقې سره حل کېږي. دا کوم فضا چې روانه ده موږ به دا هم کوشش کوو چې دا شي. او انشاءالله موږ دا امید لرو چې یاره دا کوم حل چې کوم اوچت شو دې کې دا کومې جملې شوې او ځای چیرمن هم په دغې باندې عمل وکړو. دا کوم چې نو انشاءالله زما په خیال داسې څه به مخې ته نه راځي. د قانون عملداري به موږ راولو دلته انشاءالله. او دا کوم تناو چې د خلکو په ذهنونو کې دی قومي وطن پارټي دا به ختموي. موږ دلته د نفرت سیاست کوو نه موږ دلته د قومیت سیاست کوو. دلته چې موږ سیاست کوو غونډ تنګی حق د تنګي خان دی حق د تنګي زمیندار دی که هغه کیسان دی که هغه دیړیمار مزدور دی که هغه دکاندار دی که هغه سرکاري ملازم دی. موږ به داسې هماهنګي راولو چې موږ دا ټول په یو پیچ کوزه د منتخب زموږ چې کوم منتخب چیرمنان دي الله پاک په دوی کې دا صلاحیت پرې دې کې اکثریتي مخکې په دې عهدو پاتې شو د دوی مشران پاتې شو د دوی ټول یو دا وخت نه یو سیاسي خاندان سره یو سیاسي وابستګي لري. نو دا زما د خپلو چیرمنانو ممبرانو دا توقع ده چې انشاءالله هغوی به دا تحصیل چې کومه دی د دې د یکجهتۍ کوشش به کوي. او انشاءالله دا کوشش به هم دا چیرمنان کوي چېرې دا فنډ چې کومه دی دا هم په دې تحصیل کې منصفانه طور تقسیم شي. او دا زمونږ دا دغه هم دی دا چې کوم دی دې تحصیل کې چې څنګه تاسو ته مو وویل چې دلته عددي اکثریت هر لحاظ څخه دا قومي وطن پارټۍ ته دا حاصل دی. که تاسو د چیرمن د تحصیل کې څونه ممبران دي د هغوی فګر هم تاسو وګورئ نو دا اکثریت دلته قومي وطن پارټۍ تحصیل دی. او انشاءالله قومي وطن پارټۍ هغې کې دا صلاحیت دی د هغې په لیډرشپ کې دی د هغې په ورکرانو کې دی چې دا تحصیل چې کوم دی د ټولو نه اهم شي چې دلته به هماهنګي راولي. او دا کومه فضا چې کومه جوړه شوې ده نو انشاءالله د دې د ختمولو भरपूर कोशिश पर करें इंशाअल्लाह कौमी वतन पार्टी बा द तहसील पर हर यो मुस्बत किरदार की आगा इंशाअल्लाह दा चेयरमैन मरस्त की और कना दा कम सूरत हाल आगा द कानून खिलाफ वाले या आगा तंगी के द हमहंगे खिलाफ रहा तो कौमी वतन पार्टी बडट कर दागे मुकाबला करेगी زمنګ ویلیج ناظمین او زمنګ تحصیل ممبران زمنګ چې کوم چې تحصیل کې راځي دا کوم یو څه چې کنه زمنګ 20 پلس د 20 پلس او ناظم صاحب دا هم راته وایي کوم وګورو تاسو دلته یو ټنې ور تر کړی دی او دلته د ډېر مودې راهته چې دینو دلته کې د کسان او د حواني یو مسله روانه ده تاسو د هغې دپاره چې دینو د حل کولو دپاره هم خپل کوششونه کړي وو دلته چې اوس چې کوم منتخب تحصیل معیار دی هغه و چې دې لپاره موږ کسان کمیشن جوړوو نو دغه اعلان ته قومي وطن پارټي چونکې قومي وطن پارټۍ کې ډېر قوانین هم شته کسانان پکې هم شته دغه اعلان ته په کوم نظر باندې ګورئ او د قومي وطن پارټي به دغه شخړه ختمېدو کې څه کردار وي ډېر خپله کوېسچن تاسو وکړو د قومي وطن پارټۍ د وخت نه دا دی چېرې دا مسلې په ښې طریقې سره حل شي او دا صلاحیت قومي وطن پارټي لري او چې کوم کمیشن جوړېږي موږ به د هغې بھرپور حمایت کوو او موږ د اوس نه دا وایو خپلو چیرمنانو ته هم دا وایو
چېرې دلته خصوصا زمونږ تنګي چې کوم ممبران صاحبان منتخب شوي دي هغوی ته هم دا وایو چېرې کوم او دغه کمیشن چې کوم جوړېږي د هغې څه پریارټي کې زه خپله به م هغې له ټایم وباسم پریارټي سه به موږ داسې یو لیست تیارو چې کوم نومبې کم غریب خلک د غریبو خلکو پټي خلکو سره دي چې هغه په خپل بچي سبق هم نشي ویلی او د هغه په سوونو جرو پټی خلکو سره دی او هغه په کې ډېر د قسم پرسۍ ژوند تېروي د هغې د تاریخ وسم نه کېږي چې تاریخ وکړي کیس وکړي نو هغه یو لیست په د خیره سره تیارو او د هغوی په سر باندې به موږ ودرېږو هغه یتیمانو له به هم هغه حق الو په ښه طریقې سره به کینو هغې سره بیا چې زما په خیال 80% خلک چې کوم دی هغه که مالکین دي او که مزارین دي هغه بالکل خبرې ته تیار دي دې کې صرف دا یو 20% چې کوم دی د دواړو طرفونه 20% د دواړو طرف هغه د خټدرمۍ شکار دي بعضې خلک په سیاست کوي د دې وجې نه د دغه شکار دي او نو موږ به دا کوشش کوو چې کم از کم دغه کم چې دي دا کم چې دغه ترې رامخکې کړو او تل تر تله دا مسله چې کومه ده دا موږ په جرګې سره په ښه طریقې سره دا موږ حل کړو تاسو ته وړاندې مبارک کوم پیژنګلو کوي نو قومي وطن پارټۍ سره به حوالې سره به کوي کنه د مزدور کسان پارټۍ حوالې سره به راځي دغه پیژنګلو کوي او بیا هم دغه مسله کوم ترجیحات دي تاسو په دغه علاقه کې چې هغه اوسه پورې نظر انداز شوي دي او هغه به لومړي فرصت کې به حل کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نو زه الاول د وی سی سی کمر چیرمن په حیثیت عاصم ګجر د قومي وطن پارټۍ سره زما تعلق دی چونکې زه د آزاد نه ولاړم د قومي وطن پارټۍ سره زما تعلق شته او ترجیحات زموږ دا دي چې یو د مزدور کسان او یا د خان چې کومه شخړه روانه ده نو زه د خپلو مشرانو او د نورو زمیندارو په وساطت سره دا خبره کوم چې دا شخړه اورول غواړي زر ته زر واله شي هواره شي او بیا چې کومه ده ټول یو تنګې دی او ټول یو ورونه دي د یو لاس ګوتې دي ټول راغونډ شي او په اتفاق سره یوه خبره یو لایعمل تیار کړي او په هغې باندې دا خلک ګامزن شي روا شي بل زمونږ چې کوم دی نو د وړومبی شخړه چې کومه ده دا زمونږ بارامډیري نوم کونسل ته پېښه ده چې 40 سال وړاندې چې کله ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپا وزیر اعلی هغه یو بجلی د ملکان سایډه کړې وه او هغلته چې کوم خلک دی هغوی د میټرو صفا میټرو کورونه دي نو د هغې نه چې کومه ده دا اوس کوم حکومت چې راغلی نو د دې په وساطت باندې د هغوی نه د بجلي کټ